بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سورة البقرة دویم سپارہ ومرکو 185 نمبر آیات کہ اللہ جل شانہ دروجی حکم بیان کو بیا اللہ جل شانہ د معذورین حکم ورکی بیان کو چاغه بیا قضا روزنیسی او یا بفدیه ورکی. اس اللہ جل شانہ د رمضان المبارک د میاشت عظمت او فضیلت ذکر کړي. دینه مخ کې الله جل شانہ مختصرا ذکر د روزیو کو ایام معدودات چې دا روزي د شمار یو سوره دي. الله جل شانہ مختصرا خبرو کدای او نویل چې سم ندي او ذک تفصیل الله جل شانہ دلته بیانې چې دا ایام معدودات دینه سم مراد دي. نو الله جل شانہ فرمای شهر رمضان الذی اغا د شمار یو سورزی چې پتا سبانه فرض کړي شوی دا غیر روزي نیول نوغه میاشت رمضان مبارک تا یعنی دا ورځو مقدار سره یو میاشت شهر میاشت ته ویل کیږي رمضان روزي ته ویل کیږي دا روزي میاشت ویل کیږي. اوس رمضان د رمز نه وتلې دي او رمز سوزول ته وای یو سیز بل سیز اوسوځي ختمي کی نو دې ترمز لیکيږي. نو رمضان روزي ته دغه میاشت ته رمضان ځکه ویل کیږي فإنها ترمز الذنوب دا د انسان ګناهونه سوځي ختمه. انسان چې کوم ګناهونه کړي نو الله جل شانہ دې میاشت کې د مکور کې د عبادت او کې توبه وباسي الله جل شانہ د بخنه ورکو کې ګناهونه شي ختم شي اوس وځي. او یا رمز هغه باران ته ویل کیږي چې هغه سره غند دوړي وغیرہ څه شي دا ختم شي. نو د رمضان معنی دغه شوا چې رمضان المبارک د میاش پچا باندې راشي د زړه چې کم هغه غندې په د باندې کم گرد او غبار پریوته دي د عبادت کولو د وجنه د الله جل شانو دغه میاش دی د فضیلت او برکت د وجنه د انسان د زړه نه اخیره هغه دوړه شي ختم شي بشر د دې چې د صحیح روزونی سي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اوس الله جل شانہ د رمضان المبارک فضیلت بیانې چې دا دومره بهترین میاشت انزل فيه القرآن چې موږ په دې کې قرآن نازل کړی دی بلکې صرف قرآن نه تمام آسمانی کتابونه داغي نازلېدل دا په رمضان المبارک کې شوي دي. تفسیر ابن کثیر د مسند احمد پر روایت باندې نقل کړی دي چې ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانو کمی صحیفی ورکڑی وی نو آ پر اول رمضان مبارک باندې دا اللہ جل شانو ورته ورکڑی وی نازل کړي وی. تورات اللہ جل شانو پشپغم رمضان مبارک باندې نازل کړو. انجیل په 14 روزه باندې اللہ جل شانو نازل کړو. او حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایي چې زبور اللہ جل شانو 12 رمضان مبارک باندې او انجیل په 13 باندې او قرآن مجید اللہ جل شانو په 24 رمضان مبارک بانی دا نازل کړو. اوس تمام آسمانی کتابونه چې کوم الله جل شانہ په پیغمبرانو نازل کړو په دې رمضان کې نو ټول پټول یو ځل الله جل شانہ دا نازل کړو. خو د قرآن خصوصیت دا دی چې الله جل شانہ دا 2 ځل نازل کړي دي.
قرآن دو ځل نازل شوی دی. یو ځل لوح محفوظ نه اولنی اسمان ته بیت العزت ورته وی، دا ټول پټول په یو شپه کې نازل شوی دی. ان انزلناه فی لیلۃ القدر. البته مراد عمدک نازلېدل په یو ځل نازلېدل، اولنی ځل چې کوم د نازلېدو دی. بیا بیت العزت نه دنیا ته راغلی دی د وخت او د ضرورت مطابق په 23 کال کې تقریبا دا نازل شوی دی. نو قرآن دو ځل الله جل شانو نازل کړی دی. یو ځل ټول پټول لوح محفوظ نه اولنی اسمان ته بیت العزت ته، دا په رمضان مبارک کې شوی دی په 24 یا نور روایت امر کې شته دی. دا الله جل شانو په یو شپه کې دغه نازل کو او بیا د ضرورت مطابق په 23 کال. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو التجرا دا الله جل شانو ذکر کوي ان انزلناه في ليله القدر، چې دا موږ په ليله القدر کې نازل کړي دي. او ليله القدر تعلق رمضان سره دی او بیا د اخیری لس ورځو سره دی. دک 24 والا روایت هم ورکی صدقه نشته، معارضت ورکی نشته، ستعارض په خپل منځ کې نشته دی. ځکه یقیني نشي ویلې چې دا ليله القدر شپه 27 تا یا فلانه ده. بس پیغمبر اسلام ویلي اخیری لس شپو کې سو خاص کر پتا شپو کی دا تلاش کوي. انزل فيه القرآن. لفظ د قرآن تقریبا قرآن کې دا 58 ځل راغلی دی او مختلف معنی دي د خو اکثر معنی قرآن د خپل چې کوم د کتاب دی نو دې ته ویل کېږي، خو لیکن دا تلاوت په معنی کې راغلی دی. 15 سپاره کې الله جل شانو فرمایي وقرآن الفجر. نو البته قرآن الفجر د سحر قرآن یعنی د سحر تلاوت د قرآن هغه مراد دی. نو قرآن ته قرآن ځکه ویل کېږي چې په قرآن لفظي معنی د جمع کېدل، یو سیز جمع کول. نو قرآن کې الله جل شانه مخکینی امتونو حالات، واقعات، دغه احکامات، مثالونه، د خپل وحدانیت دلایل، د پیغمبر اسلام د رسالت ذکر، د آخرت ذکر، د قیامت ذکر، دا تمام احکام الله جل شانه ورکړه راجم کړی دي، ځکه ورته قرآن ویل کېږي. نو قرآن مجید مانم دکدا په دنیا کې د ټولو نه زیات لستون کېدونکې د عزت او د بزرګۍ کتاب. هدى للناس. الله جل شانو د قرآن بیا صفات ذکر کړي. هدى للناس هدایت ته د خلقو لپاره، وبینات او ښکار دي احکام دي، والفرقان او بل صفات د قرآن سره. د قرآن تقریبا ډیر نمونه دي. تنزیل ورته ویل کېږي، همدغه فرقان ورته ویل کېږي، کتاب ورته ویل کېږي. نو یو صفتینو میں سره فرقان دی چې دا په حق او باطل کې، حلال او حرام کې څه کوي، فرق بیان انسان ته. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. نو بینات الله جل شانو فرمایل. نو هدایت کله واضح وي د قرآن، هغه کې اس د غور او فکر ضرورت نه وي، او س آیاتونه د قرآن داسري هغه کې اجکه مسله دا واضح ني، هغه لپاره د غور او فکر او د پیغمبر اسلام احادیث مبارکو کې تشریح تلاش کول وي. نو خلاصه دا شو چې قرآن الله جل شانو او نور آسمانی کتابونه دا په رمضان مبارک کې نازل کړي دي. نو دا ډیر لوی نعمت ته دا قرآن، ډیر لوی نعمت ته د آسمانی کتابونه د الله جل شانو طرف نه هدایت ته. نو ډیر عظیم نعمت ته، عظیم احسان دی د الله جل شانو. اوس د دې نعمت شکریا هم پکار ده، د دې نعمت شکریا پکار او یو خاص عبادت پکارو. نو خاص عبادت سو الله جل شانو دک سره مناسب د رمضان مبارک کې د روزي سره دا لازم کې د رمضان مبارک دا روزي یو قسم د قرآن په دې نعمت باندې یو قسم شکر ادا کول د پاره الله جل شانو دک رمضان مبارک دا روزي سکی دا لازم کی. ځکه د الله جل شانو د کلام او د دغه روزي په خپل مینس کې مناسبت هم ده. الله جل شانه هغه صفت دک دی چې خوراک نه کوي، اسکاک نه کوي، دک سيزونه الله جل شانه پاک دی. نو بندل الله جل شانه د خپل کلام نعمت ورکو، نو یو قسم چې د شکرې په تور کې عبادت الله لازم کو، هغه کې د بنده الله جل شانه سره لږ غوندې کې مشابهت راشي او فرشتو سره مشابهت راشي. فرشتي هم خوراک اسکاک نه کوي، دک جما وغیرہ دک نفسانی خواہشات نه پاکی دي. نو بندا په دک کې په دغه رمضان مبارک کې چې د روزنی سي د خوراک سکاک او دغه جما نه ځان دې ساتي، ځان بندي د مشابهت راشي فرشتو سره، د مشابهت فرشتو سره راشي.
نو عبادت تر انسان بیا شوکم پیدا کیږي څنګه چې عام طور د انسان مشاهده پر رمضان مبارک کې د انسان زړه عبادت طرف ته کیږي او تلاوت کول عبادت کول ورته آسان وي. نو روزه د الله جل شانو کلام سره داغي مناسبت ته او دا قران نام معلومیږي. موسی علی السلام ته الله جل شانو موسی علی السلام چې کله قوم ورته ویل چې موږ له کتاب راوړه چې موږ پاغي عمل شروع کو د لاړو کوي تور ته الله جل شانو ته فرمایي چې سو تبا پوره میاش روزي نسی اعتکاف بکې. بیا الله جل شانو چې کله میاش پوره شونه 10 ورځې په نور دغه کو 40 ورځې په پوره کې وعدنا موسی 30 ليله واتممناها ب10. وګوره التم الله ول خپل کلام ورکي خپل کتاب ورکي نو روزه په مخ کې نو لوي ځکه د دې دواړو په مېس کې دغه مناسبت ته د الله جل شانو سره یو قسم مشابهت ته ورکی. عیسی علی السلام کله چې الله جل شانو هغه انجیل ورکولو سلوي خروجي غمنی ولي وي پیغمبر اسلام لا قران په نه دی نازل غار حرا ته بتلو الته عبادت کولو اعتکاف به کولو او د الله جل شانو کائنات کې غور او فکر دا به کول او روزي به نیوي. نو کله چې دا روزي دا عمل او کو روزي اونې وي نو دک غار حرا کې په الله جل شانو د قران اولنې وحي اقرا بسم ربک الذی خلق دغه 15 آیاتونه سګدا نازل کو. نو دی روایتونه او دی نمعلومی کی دی طرف ته اشاره ده چې د کلام الله د الله جل شانو کلام یعنی آسمانی کتابونو او د روزي خپل کې مناسبت ته ذکر پیغمبرانو باندې الله جل شانو دا روزي نیولې وي. اوس دا خاص مناسبت د وجه الله جل شانو د رمضان المبارک د میاش د سکا دا لازم کده دی روزي لازم کی او د شپې په دې کې داسې عبادت داو کو چې هغه تراویح دی او په تراویح کې قران دغه لستلی. نو د قران او د روزي خپل کې مناسبت ته خپل کې مناسبت شته. ځکه جبرئیل علیه حدیث شریف کې راځي جبرئیل علیه السلام با کال په کال روزه کې راتلو او پیغمبر اسلام سره د قران دور کولو. پیغمبر اسلام ورته قران ورولو. کله چې پیغمبر اسلام وفات کیږي د وفات نه یو کال وړاندې هغه راغ جبرئیل علیه السلام او دوزل دور کو. یو ځل پیغمبر اسلام ویل او هغه ورېدو جبرئیل علیه السلام او بل جبرئیل علیه السلام د قران تلاوت کولو پیغمبر علیه السلام ورېدو. نو د قران او د رمضان خپل کې مناسبت شته خپل کې مناسبت شته دغه وجه نه الله جل شانه په رمضان مبارک کې د تراویح مسنون کی او کې د قران لستل الله جل شانه مسنون عمل وګرځولو. او حدیث کې مرাজি الصيام والقران يشفعان القران والصيام يشفعان للعبد. دا قران او رمضان دا روزه دا به د بنده لپاره شفاعت کوي. قران به الله جل شانه ته شفاعت کوي یا الله دا بنده ما د خپل کارونو دا غي نه مشغولتیانه هغه نه ما سکو هغه نه ما اخوا کړو د زما تلاوت کړي دي او زره دې بنده لپاره سکم شفاعت کوم. او قران دا شفاعت کوون کې چې شفاعت الله جل شانه نه رد کوي. هم د کسي رمضان مبارک دا روزي دا هم انسان لپاره شفاعت کوي شفاعت بکي. نو روزه او قران د دې کې خپل کې مناسبت شته. ځکه صحابه کرام وزيات کوشش کول د رمضان مبارک کې د قران تلاوت کولو. زموږ د مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دومره پابندي کوله دومره اهتمام به کولو د روزي نور کارونه به خط دغه کو رست به کو بس د قران تلاوت به کولو. روزانه د ورځې به یو ځل قران ختمولو د شپې او یو ځل به دو ځل به پتراو کې ختمولو. 62 ختمونه باغ کول 62 ختمونه په رمضان مبارک کې دا کول. فمن شهد منكم الشهر فليصم. او صلی الله جل شانو ذکر د رمضان مبارک او د غید فضیلت او کو او صلی الله جل شانو عظمت بیان کو دغه میاش اوس حکم او حق د غی ذکر کای چې تاسو کی کم کس د میاش کې حاضر شو او هغه باندې روزه شو دا لازم شو. شهیده دا لفظ الله ذکر کړو دی کی یو قسم لوی تفصیل الله جل شانو سکو لوی تفصیل طرف ته اشاره وشا. شهیده نه مراد دار چې کم کس د رمضان مبارک میاشت حاضر شو یعنی د کی صلاحیت د روزي موجودی د کی صلاحیت د روزي موجودو په رمضان مبارک کې نو په دمانه روزه لازم ده په دمانه روزه سره دا لازم ده. نو اوس چې چا کې صلاحیت نه هغه باندې بروجم نه وي لکه مسلمان باندې بروجه وي ځکه د کې صلاحیت شته په کافر باندې روزه نیول نشته ځکه هغه کې صلاحیت نشته هغه اسلام لا قبول کړي نه چې اسلام قبول کړي نو بیا په د باندې د احکام لازميږي. اوس نابالغ باندې نشته هغه لا صلاحیت نشته مکلف نه دی نو هغه روزه نه نسی نو هغه ګناه نشته هغه روزه فرض شوی نه ده یا لیونه دی هغه باندې هغه کې صلاحیت نشته هغه باندې روزه لازم نه ده.
نو دا خدا سي عذرونه شو چې بس دا انسان کې موجودي نو پد چې کم تیر شوی وختونه وي دا غي قضا په د باندې ناراضي په دی باندې د تیر شو روزو بیا قضا ناراضي کافر دی ټول عمر په کفر کې دیر کړي دی مسلمان شو تیر شوی سم نه روزي دي هغه روزي په د باندې لازم نه دي قضا وغیرہ پی نشته ده یا په کوم روزه کې دی فرض ک مسلمان شو نیمه روزه شوی دا نیمه میاشت تیر شوی دا او نیمه کې دی مسلمان شو د تیر شو ورځو په د باندې قضا وغیرہ نشته ده یا نابالغ دی هغه بالغ شو او د رمضان مبارک په نیمه میاشت کې شو بالغ شو د تیر شو نیمه میاشت په د باندې دا قضا وغیرہ دا نشته ده اوس عذرونه داسې دي چې هغه وختي انسان کې صلاحیت ختم کی لکه زنانو بیماری د حیض او نفاس ته وغیرہ نو دک حالت کې دا روزه نشي نیوي او چې سم شي نو تیر شو هغه په باندې سره لازمي کی ځکه دې کې صلاحیت او خلق وخت لپاره هغه صلاحیت شرعاً سو داغه اعتبار نو په دې باندې بدک د زنانو باندې حیض او د نفاس نه پاکیدو نه رستو هغه روزي به لازم وي فمن شهد منکم الشهر فلیصم اوس دې کې هغه منې چې کم اختیارو چې علی الذین یطیقون فدیه طعام مسکین اسلام کې اولنې ظلمان چې کله روزه لازم شفرض شو نو اختیار مسلمانانو ته ورکړو که تاسو روزه نه سي او که د روزه نه سي د روزي په زیبانی نیولو په زیبانی مسکین ته خوراک ورکوي نو بس دام کافی ده یا مسکین ته خوراک فدیه ورکوي او یا روزه دا اختیارو دغه اختیار الله جل شانه دې لفظونو سره ختم کو فمن شهد منکم الشهر تاسو کې یو کس حاضر شي رمضان المبارک تفلیصم هو دیو بس صرف روزه نه سي هغه اختیار څه شو ختم شو ومن كان مريض او على سفر فعدة من ايام اخر اوس فمن شهد منکم الشهر د رمضان المبارک د حاضری د رمضان المبارک روزي چې لازمیږي دا تقریبا شرعي 3 طریقې دي یو دا چې یو سړی په خپل سترګ باندې میاشت رمضان مبارک د صحیح کی په د باندې روزي نیول څه شو دا لازم شو یو سړی دا په خپل فرض په میاشت صحیح کا او نور گواهان نشته دي نو د گواهی د وجه نه چې نور گواهان نشته نو پټولو خلکو نه لازمیږي خو په دې کس باندې ځان لسه شو دا لازم شو په د باندې لازم شو یا یو سړی د خپل سترګې صحیح کنه بس دا په دې باندې راغه یا صحیح نه که خو لیکن معتبر زینو نه گواهان راغه معتبر گواهان راغه داغي گواہی قبول کا حاکم قبول کا مشر قبول کا داغي د وجه نه په نور خلکو باندې هم شي روزه لازم شي اوس نه په خپل صحیح کړی او نه معتبر گواهانو گواہی ورکا نو درېمه طریقه سره درېمه طریقه دار چې نه چا گواہی ورکا نه د خپل صحیح کا نو اوس بده د رمضان مبارک نه چې کم مخ کې میاشت شعبان داغي تعداد به پوره کی داغه تعداد به پوره کی چې کله ادیر شي بس خود به خود به سبانه ورسې وي د رمضان مبارک وي زکات د اسلامی میاشتو کې یا 29 دي یا د 29 ورځې وي یا د 30 31 ورګي نشته 31 ورګي نشته نو که 29 شعبان باندې فرض کچا گواهیم ورنکا او د خپل سیم نکا دې به انتظار کوي چې کله دیش پوره شي بس بیا خو اتوماتیک ورپسې اومد رمضان مبارک د غمیاش داس کیږي دا شروع کیږي اوس فرض کا 29 تاریخ باندې د شعبان یعنی روزي نه ورځ وړاندې اوریزوا او د خپل سینه کا یا چا سینه کا او یا خړه وغیرہ دون وغیرہ او سموک وغیرہ چام سینه کا نو اوس په دغه صورت کې بس کوي نو دې ودا سه نه وای چې لکه سبا نه ورځ اخو کې دې شي دا احتمال هم ورګشتا چې د روزي وي اول نه زګ کې دې شي چې میاش راختی وي او چا سینه کا او د احتمال هم دې چې کې دې شي میاش نوی راختی دواړه احتمال نو خبره شک کې شو نو د دک شک د ورځ روزه باندې نيسي حدیث شریف کې راځي من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم چا چې د شک د ورځ روزه اونیوا نو ایدر پیغمبر اسلام فرمایي در ابو القاسم پیغمبر اسلام لقب دې کو نیت ته چې دغه یو قسم نافرمانی وکا زکه د پنیت کې تردد دی بس روزه نسم کو روزه ومشي او کو روزه نه ونو کوجا ومشي دا سنیت نه کیږي دا سنیت نه کی اکثر زنانه دور جوړان دی روزي شروع کی بیا په اخر کې چې خلکو حکم دی چې دا زما خو پوره شي څنګه پوره شي بلا دلیل دا غلطه طریقه ده دا صحیح زکه دلیل نشته چا صحیح کړي نه دا په خپل نه دا صحیح کړي گواهانو گواہی نه دا ور کړي نو په کوم بنیاد باندې دا نسی په کوم بنیاد باندې دا روزه نسی نو فمن شهد منکم الشهر شرعا د رمضان مبارک د میاش ثابتې دوه غدري طریقې دي
شریعت دار مدار په آسان سيزونو باندې خېده بنیاد. پیغمبر اسلام فرمای تاسو روزه اونی سي پس چې کله تاسو میاش صحیح کوي او تاسو اختر کوي یعنی روزه ماته کوي کله چې تاسو میاش صحیح کوي. اوس دا ډیر ساينسي حسابونه کتابونه چې دمنه د دې به دمنه پیدایش وي دمنه عمر دمنه او دا به د دې لیدل ناممکن دي او بیا یو کس صحیح کا نو ولې غلب سترګي الله ورګړي دي کنه دا صدقه نه دا کمپیوټر او دا نور ماشينونو یو قسم ته حساب کتاب کې نو په دې ټیکنیکل شزونو باندې الله جل شانو د دین بنیاد نه دی ښه دا سه الله جل شانو دا سه آسان بنیاد اوس یو سړی دی میاش صحیح کول دي نو یو سړی تعلیم کړي دی هغه تم میاش کاری کني دی کړي جټ جاهل دی نو هغه تم ښکاری کا افسر دی هغه تم ښکاری یو سړی دلته اوسېږي دلته هم صحیح کې په غرور کې اوسېږي هلته نه کوي نو کدي ټیکنیکل شزونو باندې ګران شزونو باندې الله بنیاد خو بیا بس کسانو صحیح کولې سبحان نشه صحیح کولې یو قسم مدد ته غشته شي دغه آلاتونه مدد غشته شي انکار ته نشه کولې ټول دار مدار پاغي باندې نه دي ګرځول پکار د انسان په کتو باندې د دې دار مدار پیغمبر اسلام دا مقرر کړی دی. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل شانه سفر مای چې ز پتا سبحانه د اسانتیا فیصله کول غواړم یعنی پتا سبحانه سختي یعنی وسم ني د یو حکم د پورا کولو او بیا در باندې حکم لازم الله جل شانه دا سينه کوي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. یعنی یو سړی بیمار دی یو سړی په سفر حالت کې دي او د روزه نشي نیوي نو الله جل شانو فرمای چې دیر فی الحال کوجه کی روزه دی ماته کی او بیا بداغي قضاو کی نو دا په شریعت کې اسانتیا الله جل شانو طرفنا. ولتکملوا العده ولتکبروا الله على ما هداكم. اوس میاشت رمضان مبارک پوره شو او غیر روزي دی اونیوي نو الله جل شانو فرمای ولتکبروا الله او زما حمد ثنا او عظمت لویواله سکی دا بیان کوي یعنی ز اسانتیا او اسانتیا را وصل پتا سبحانه غواړم آسان حکمونه می درکړي دي نو پکاردار چې زما لویواله بیان کوي زما شکر ادا کوي. ولتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. کوم دک څه سختی وا چې الله جل شانو بس دا سخت حکم کړو چې کمرې کرغي کې خروجه بنی سي هر قسمه بیماری هر قسمه حالتي بیا هم سخت وا الله جل شانو دا سختی ختمه کا سانتی راوستا گنجائش ورکه پیدا کو دک الله جل شانو حمد ثنا او لویواله دا بیانول پکار دي. لتکبر الله دی کی اشاره دی طرف تر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې حق علی المسلمین اذا نظروا هلال شوال کله او په مسلمانانو باندې مستحب دی کله چې دای د وړو کې اختر میاش صحیح کی دای د الله جل شانو عظمت او لیواله بیان کی او اشاره دی طرف تر چې کله دای د اخترونو منځ او کی نو هغه ټیم کې الله جل شانو عظمت څخه کی بیان کی نو په لوی اختر کې خو بس مستحب دی تکبیرات تشریک الله فرمای ولتکبر الله زما پاکی زما لویواله بیان کړي نو دک د وجه نه سم ور کراغه تکبیرات امر کراغه الله جل شانو عظمت ور کې بیانېږي. او یو دې طرف ته اشاره چې میاشت رمضان مبارک پوره شو یو لوی نعمت د الله جل شانو نو پدی باندې یو قسم خوشحالي پکار ده نو الله جل شانو زکه د اختر دا خوشحالي مقرر کا خو خوشحالي جایز ده بلکې مامور به د الله حکم کړي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تو ورته د الله په فضل وبرحمته د الله په رحمت سره پدی باندې خوشحالي پکار ده د الله په رحمت باندې د الله په نعمتونو خوشحالي پکار ده خو خوشحالي جایز ده او مستی سره ناجایز ده. خوشحالي جایز ده او مستی خلاف شرع کارونه ده سری ده ناجایز دي. الله جل شانو یو نعمت در کو یو احسان در باندې کو نو دا احسان په بدله کې د الله جل شانو شکر ادا کول پکار دي نه چې مستیانه پکار دي. نو دا نه چې د رمضان مبارک میاش پوره شو څنګه او د اختر اعلان وشو نو چې کم فرض کا پر رمضان مبارک کې کم د ګناه کارونو نه ځان بچ کړو وسائر سو کولو کې اوس شریعت سوې د الله جل شانو عظمت بیان کا چې د رمضان مبارک دا روزي دیونی وي او موږ چې څنګه روزه ختم شي پسا غاني بجاني او بس بالکل د ګناهونو دغه بیا شروع شي نو خوشحالي جایز ده خو مستی سره نه ناجایز ده.
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي میاشت رمضان الذي هغه میاشتا انزل چې نازل شوی دی فيه پدې کې القرآن قرآن هدى للناس چې هدایت ته د خلقو د پاره وبينات او احکار دی من الهدى احکام داغي والفرقان او حق باطل پمنس کې فرق کون کې قرآن. فمن شهد نسوک چې حاضر شو منکم استاسنا الشهر دی میاشتا فلیصمه نروج دی انسی ومن کان مریضا او سوک چې ناجوړه او علی سفر یاوی په سفر باندې فعدت نپدبان شمار کول دی من ایام اخر د نور ورزنا یرید الله غواړي الله تعالی بكم پتا سباندی اليسر اسانتیا ولا یرید او نغواړي الله تعالی بكم پتا سبانی العسر تنگسیا ولتکملوا العدة او دی د پاره چې پورا کوي تاسو شمار ولتکبروا الله او دی د پاره چې تاسو بڑای بیان کوي د الله تعالی علامه په هغه طریقې سره هداکم چې هدایت کړي دی تاسو ته ولعلکم او دی د پاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. دوکین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن. اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.